نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبر په جبا الله فرمایي چې دا ابو جهل وغیرہ چی دي انذرتهم کته یاره دوی لرا ام لم تنذرهم یا نه یاره لا یؤمنون دو ایمان نرو کفرو کافر عربی جبا کی کافر پټون کی توای کافر مانا پټون کی زمیدار توم کافر ہوئی لغوی مانا دے کافر مانا پټون کی زمیدار تا کافر زکوائی چاغم کتا سو خیالو کئی نو قلبی چوکی او بیا تو خواچی بیا پی مالا کئی دا پاسن و دانی پٹی نو دانو پټون کے پدے مانا دتم وچا رحمان باباوی مسلمانی دے ډیرا وکړه راشه کافر شچی ایمان دی نصیب بلزے کی وہی چې ټول عمر میں تیر شو بی ہدا په زمانہ ټول عمر میں تیر شو بی ہدا په زمانہ فصل دے میوار دے ہر چیشی په مای خانہ اس میں حاصل نکڑ په شیخای په مولایای کی فصل دے میوار دے ہر چیشی په مای خانہ اس مای خانہ څه ته وي شیخی او مولایی کې څه نه حاصلول د دې څه معنا ده اس میں حاصل نکڑ په شیخای په مولایای کی فصل دے میوار دے ہر چیشی په مای خانہ پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا ډېر داد عشق خبره مکړه نادانا داغه مقام دی چې ځان د بل بندک ځان د بل بندک او دی یو داسې هو حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر زان د بل بنده کی زړه بل لور کی او پخپله به زړه ګرځي زړه بل لور او ته به زړه ګرځي لکه زلیخی ته مور وې زه د غر کم په غلام مې نه خلق په غورونه راک وې زلیخی وې مور مکړه ما ته دا خبرې نورې واک زمانه ده پلاس واک مې د بل زړه وړه د لما تشمه ګوګل ستا زړه کې بزړه ستا زړه به بل چا ستا زړه به خدای سره ستا زړه به رسول الله سره ته به بې زړه چې ته بې زړه هېڅ کار به په خپله نشي کولی ستا واګې به د بل په لاس هغه خوښه ده چې داسې واګوئ داسې دې تا وایي که داسې واګوئ داسې ته به په خپلو ارادو نه ګرځې په سوزکو کې به ګډېږې نه یو لویه ږیره یې وه سپینه صاحب په دې ریړه کې یو ډوله جوړه کړې وه ارمان دا دی نو په دا تاسو خلکو مېړنې یخي چې دا ټول پاکستان او زما مخې ته داسې ناست یو لږ مې په شرمونو شرمولی او تاسو غریبان خبره هم نه پوهېږئ دا مات ګوټ که نه مور مړي پلار مړي یې نم څه لیدلي دي نه څه دا خو چې دا ټول راته ناست دي که نه په دې مې غصه راځي غصه راځي څه چې خدای را سره کوي زه یې راکې دی که نشته څه چې والله که کوټې را باندې را غورځوي زه یې راکې دی که اوبه را باندې را خېجوي زه یې راکې دی که په سیند کې ملا وکوي زه یې راکې دی که په شرمونو هم شرموي زه یې راکې هغه حکیمو بار به چې ښځې ولیدې کور ته به راغی به نالت په ښځو
مور به ورته ویل بچیه بغیر زمانه ویل مورې ګورې مه کوه وی نه بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاک دامنه یم وی ښه یو طالب مسلاکي وی زما د مور سره لږ کېنه پاسه کېناستو پاسېدو به کور ته به تلو راتلو مورې بوډۍ وه تللی هم نه شوه په لاره طالب ته ویل ما وتښتوه او نکاح را باندې وکړه بوډۍ ته ګورې نه دلته چې درې لونډې روانې یو ورسره بوډۍ روانې هغه بوډۍ دلالی قسم په خدای قدر ته ټوکې درې پلشتې چې روانې یو ورسره زړی دا مرداري چې دی لپټې والی او دا پلشته دا بوډۍ ورسره په بورکه کې دا دلالی وګوره سم بازار لګېدلی دی صلات کمیټه والا د ښځه د عصمت فروشۍ بازار لګېدلی دی ملک د زنا ډیپو شو نه بوډۍ وه طالب ورته ویل بوزم دا دې څنګه ته خو تلی هم نشي ویل په پچای کې مې کېنوه او پاس مالوچ کې پچای کې کېنولې ده او مالوچ یې پیښې حکیم ته یې وې په پلانۍ لاره به یې راولم چې په پلانۍ لاره یې پچای په سر ایښې ده طالب او صاحب حکیم والا په مخ راغلی طالبه څه دي وی جي هسې مالوچ دي وی ته کېده چې وګورم دا اوس پې د پاس نه زور کوي چې پچای کې نه دی بیړه دې غر وی نه نه حکیم صاحب پرېږده وی نه ته کېده چې پچای ایښې مالوچ یې ته لرې کړي مور یې پکې زیړې سترګې نیولې ویل مور یې نالت په ښځو ویل بچي اول په ما اول په ما نالت په دې قوم نالت اول په مونږ په ما اول نالت چې د دې پلیتو جنازې زه کوم د دې پلیتو بخنې زه کوم په دې پلیتو پسې درې سپارې ختمونه زه کوم اول په ما دا حرامیان چې مړ شي وایي ډېر ځوان مړ دی ډېر شکر دی چې مړ دی دا ځوان نه و دا ډمو ځواني هغه ځواني وایه چې د چا ځواني د خدای په دین کې سولیږي په ځمکو سولیږي هغه ښایسته مخ وایه چې کوم ښایسته مخ شپه ورځ خدای ته په سجده پروت هغه ښایسته ځواني وایه چې ښایسته ږیره یې پرېښي اوږدې جامې اچولي او بستره یې په اوږه او در په در د خدای دین دپاره ګرځي ځوانۍ د هغه خلقو وایه دا د کنجرانو ځوانۍ وایه چې دا دې ځای کې کمیسونه تنګ کړي دي او رستو نه ورپسې ډولکي اوړي او راوړي دا ځوانان په دې دې خدای ټوغکیا راوړي ما خوا بله ورځ راسي ډه خولې لوي دا د دې ګډېده دومره سپینه ږیره په دغه کې د خرګاډۍ و که د څه شي په ډوله یې جوړه کړې په ښار کې هغه ګرځېد د انګیندو پرتوګونه او کمیسونه او بنارسۍ دا یې پې ورچول 14 اګست دې ته نه وایي 14 اګست چراغانونو ته نه وایي 14 اګست جنډیانو ته نه وایي 14 اګست خدای ته په سجدې پرېوتو ته وایي چې انګریز نه اخلاص کې ملک خپل در کو د انګریز بوټان به دې پالش کول په دې ملک کې لوی لوی کرسۍ خدای در کې د انګریز د آسونو خاښه به دې پاکول په دې ملک کې خدای کرسۍ در کړې بنګلې دغه بنګلو ته به انګریزانو څوک نږدې نه پرېښوه نن په دې بنګلو کې وګوره دا تورې یږې چې ناست دي او میخې او سپي پکې ساتلي دا بنګلې خدای در کې نو خدای ته په سجده پرېوځئ چې کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مهربانی 14 اگست دې ته وایي 14 اگست جنډیانو لګولو ته نه وایي مونږ دکان کې ناست کړم یو سړی راغی وایي جي جنډه یې نه ده لیکلی هسې نه چې چالان نه شي چېرته مالا چالانولو والا که راغی نو سپلای به هم کم ده چالان نه شي جنډه یې مې نه ده لګولې زما زړه مال په اصلي معنو کې زما اړه پاکستان دی ستا سوڑا ہندوستان دے ستا سوڑا انگریزستان دے ستا سوڑا امریکنستان دے ستا سوڑا چینستان دے ستا سوڑا پلیتستان دے زما زړه پاکستان هغه زړه پاکستان دے چې کوم په پاکستان کې د خدای او د محمد رسول الله نظام راوستل غواړي
هغه زړه پاکستان دی چې کم زړه په پاکستان کې ښځو له بورکې ورپه سرول غواړي، جینکو له بورکې ورپه سرول غواړي، ښځې او جینکۍ په کورونو کې کینول غواړي. د هغوی له پاکستان دی چې د چا ښځې او لونه بربنډې ګرځي، د دوی زړه د پیرنګیانو نه زیات پلیت دی، د روسیانو نه زیات پلیت دی، د یهودیانو نه زیات پلیت دی. زړه زمونږ پاکستان په جنډه پاکستان سایکلونو والا په د خپله سومبۍ کې جنډې ټومبلې وې. ای خدایم خونې چاوړې په سایکلونو ډالۍ جوړې کړې وه ګرځېده. د دې وس نشته، تاسو وس نشته. اوس غریبګۍ در کې را پاسوم او هلته دې کینوم لږ په ښځی کې، ته ګوره چې سبا ستام لکۍ کېږي که نه کېږي. وس دا مونږ چې لږ ښه یو د بدې ورځې ښه مونږ ټولو نه زیات خراب. زما عزیزانو عرض مې دا و یو جذبه ډکې پیدا کړ، یو جذبه چې خدایا په دې ملک کې دا مې تمنا ده چې ټول خلق صحیح مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع اختیار کړي او د ملک قانون چې دی په صحیح معنو کې شریعت شي. والله العظیم چې په صحیح معنو کې پاکستان شریعت او قرآن او حدیث نشو، د دې ملک داسې ورک دی لکه د غویي پاس غاښونه چې ورک. تاسو وګورئ 500 کرتې بله ورځ بیا په یو ورځ کې 2 ځله د روس بمباري د پاکستان په علاقه او 14 پکې مړه کېږه، 8 پکې مړه کېږه، کورونه 8 بمه یې غورځولي دي او صفایه یې کړې ده. مونږ صرف احتجاج کوو، احتجاج کوو. والله چې مونږ کې ایمان راغ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله وی تاسو به اعلی او سربالا یې په شرط دی که مؤمنان شي. که مونږ کې ایمان وې دا هغه روسیان او امریکنیان یهود او نصوارا دي چې پیغمبر د جزیره عرب نه په تش لاس شړلي، شګې به لړې کې هغوی به د غشو کار کولو. نن مونږ سره توپې او ټینکونه دي، خدا که د تماچې کارم کولی شي چې ایمان ورپسې نشته. مې خندل ځکه ارمان دو چې هغه ارمان مې ووتو. ویل ښه دا ودې جړل ولې؟ وی ومې جړل ځکه چې خدایه زه 10 منټه په دې پالنګ کې ما تېر که ما خو دومره لښتې وخوړې چې څوک شپه ورځ پکې پروت وي چې هغه به څومره لښتې خوري. ابراهیم ابن آدم وی الله دې د هدایت یو کرنټي چې سړی ته ولګي، بس یو بالغ او یو کټوره ځان سره واغست او بادشاہي پرې ځه پلان روان دی سګوري چې یو سړی په ولا ناسته او بس نو داسې ولې نه په الله په وبرالي او داسې ابراهیم ابن آدم یو هو الله خو تاسو سره تیار کټوره هم پیدا کړی دی. اوس کټوري بس ګرځي خدا کټوره دا اوس کټوره دی کنه دی؟ تاسو خو ټول ګلاس والای کنه. مولا هم چې چرته لاړ شي هلکه یو ګلاس وبراوړه، یو ګلاس مولیانو د خولې نه مې اورېدي هر څه مې لګي، خو د دیندارو خلقو د خولې نه مې دا د فیشن خبریا چې وایي ناشته مې کړې ډک پکې، ناشته مې کړې ډک پکې. دا ناشتې ماشتې ټکې ګلاس ملاس ټکې دا د اهل دینو سره خوند نه کوي. په دې لږ سوچ کوئ. دیندارو سره ساده خبرې خوند کوي، ساده شان و شوکت خوند کوي. یو ګلاس وبراوړه، دا یو کټوره وبراوړه، یو کنډول وبراوړه کنه جی. نو وتا سره خو قدرت کټوره هم تیار پیدا کړی دی، کټوره وغورځول. بیا روان دی چې مخکې لاړو ونې لاندې یو سړی پروت دی او دا سنګلي داسې سر لاندې کړی چې سر لاندې کړی هو قدرت خو در سره بالښت هم تیار پیدا کړی دی، بالښت هم غورځول. روان یو باغ مالک سره کخې شو، کخې یعنی
دا باغ مالی چی کنا دا دیتا کخیوی زمونگ دے مو دا شو نوکری کولا پیسے اغسطے کاری کولو روٹائی بے خوڑا اس باغ مالک تا دا سپتا دا جدا بادشاہ تو ابراہیم ابن آدم وی جزا حلال رزق لٹوم حلال دا خپل لاس محنت و مزدوری او دا با دا باغ دا مالک ملمانه راغلی دا تیوی ورش انار راوڑا اناری چی راوڑا نو تراو وی ورش بچیا لگنا انار راوڑا خو خواگا انار راوڑا بیای چی راوڑو بیا تراو ورطوی زدر تیم چی خواگا راوڑا تم دا سی تراو راوڑی نو دا ورطوی چی سیب تا دا راوڑو نویلی دی دا سکلو ندی ندی ویلی زی روشو کم و تالی راوڑم اس پکی خوزنیم ننواتی دا اجازتو کا چی زیال تا غس کم و وی سکم چی کم خواگی یا براوڑم وی سکل وی تا دا سکلو اجازت ندے کرے کتا مات بے تا اجازت نا انار دا سکنو دا با حرام شی کما دا باغ مالک وی چوفوی تا دمر ایماندار چی بی زما دا اجازت نا انارم نسکی ستا تنخواہ میں ڈبل کرا آگا ورطا دا باغ کنجیانے کیخوی چی زنو کری نکو وی ولی وی زما دا ایماندار راز در تا معلوم شو اس بتا پا اخلاص پا ما کار نکے و چا تنخواہ زنم آرامی گی برا باندی لحاظ ازستانو کری اڈم لان بل زمیدار تورغه چه نوکری کوم او حلال رزق لټو ورته وی چې نوکری کې ویاو حلال رزق لټو ورته هغه زمیدار وی چې زما رزق حلال نه دی زکا چې د پردو غویانو جنگ او په یو پټی کې جنگو په جګړه کې زما پټی ترال نو داوی خپو پورې د پردی پټی خاورن ختی وی او په دې وجه خاور زما پټی ته د پردی راغلی دی او زی بیلولم نشم لہذا ما تخپل رزقم حرام کړ حلال رزق دای تاسو زمون رزق حلال دی چټول شپه په پټی باندې پردی او بور پرې دی دا زمیداران ټول د سنک پردی وارونه وای پردی غنم سرکب کوي پردی رشکی ری بیا غمی خطا چی اغا میخو نبیا پای خرسی اغا پای تاوز بیالو خیال مراغ دس آر سڑے پخپل خپل زی کے گورا آر سڑے زین کتی حلال رزق خواهی چرتا حلال رزق کتوی زمونز او دس کوم او دکان کوم پلان خزا بدی منز نکی زوی بدی منز نکی لور بدی منز نکی دیانتدارائی کے بستا تقصیر وی د خزی بدی تقصیر وی د زوی بدی تقصیر وی حلال رزق نشتا دا دعا کوا چا عدل کرے تو ڈب ایسا عدل کرے تو ڈب ایسا فضل کرے تو تر ایسا اے اللہ کہ پا قیامت کی دے انصاف را سراؤ کو نو غرق بشم ذکر انصاف دیتا ہوئی چتاس محنت کرائی او داغے بدل درتا ملوش انصاف دیتا ہوئی نو کہ انصاف معاملہ پا قیامت کے شروع شن مونگ خطول غر کی اسی یو خبر کھوں انصاف تقاضا دادا چی دا صحیح شی با صحیح عوض ورکے تاسی دا خدا یو بل عرض دے دے باراوفات کے زمونگا دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت جلسی کی نو دغه جلسے د نورو ډلو چې کیږي نورو داغي خو پیسې او دولت کمې نشته ځکه چې داغه ډلې مشر چې د ظفر علي شاه وزیر صحت صاحب دی
نو په خپلم کروڑپتی دی او وزیرم دی وای خدای چې چاله ورکی غوړی وریجې د مستو سره نو دغه لا بل مهرباني پکړي چې وزیرم دی نو هغه سره خود دولت پرون مونږ یو څو مرګري را جمع شو مورمړي پلارمړي د خدای سپیره الکه زمون په دې جلسو سلګي چې حساب مو کو 9 جلسې دي او 10,000 روپۍ په لګي نو ما وی چې خبره به ټیټه نه کوي کوبا تو په سره بلرګي جنگو خو جلسې بکو تو په سره لرګین جنگيږي ګورا دا کابل کې وګوره والله تو په سره لرګي جنگي ټنګ سره قسم په خدای کړه جنگيږي او د خدای امداد ور سره دی خدای دې سکولې شي کړ دا یاد لرئ نو هغه د پاره نن زمونږ د جمعات کې بچندای خو دا سی په اخلاص باندې هغه جیب تبلاس کوي چې کم کې کم از کم 10 یا 50 روپو لوړی کنه هغه روپے والا تبلاس نه منډي او دا دوی شروع شي دا خبره تم وګ دی او دا مهرباني کوي حلال رزق کدا عدم معامله شروع شونو د انصاف تقاضا دا ده چې د صحیح شي په عوض کې به صحیح شی ملاوي صحیح شي په عوض کې به صحیح شی ملاوي موجوده وخت کې زموږ عمل چې دی دا منځونه د تاسو مونږ چې کوو داسې مې ولیده چې یو ما ته په دې پېښور کې په دې تحصیل کې سره لاندې وتو ما ته وی چې او مولانا صاحب زما لاس کتا ته ولګېده نو صفای هستی نه به مټاو شي لوی افسر مالواوره دا خوله ده دا تیاره شکن توپه ده که په دې ولګېدې نو غوښې به دې په هوا کې مارغانو لاس د خلاص چې څه کولی شي هغه په دې ځای بدلیو شو ډیرو ته لاړو په ډیرو کې 15مه ورځ باندې هارت فیل شو مړی راوړو مال راشه اوس ولا ورشه چې په دا تیاره شکن توپه ولګېدې که ونه لګېدې نو زما دیدانو زمونږ د سترګو د وړاندې هزارها لاره نو د دنیا په تماشا به ناز نه کوي د ناز ذات صرف د خدای ذات په هغه ذات به ناز کوي چې ټول عمر به په یو حالي په هغه شان به ناز کوي چې ټول عمر به په یو حالي په هغه حسن به معنیږي چې ټول عمر به په یو حالي دنیا به صحیح داغه جاه به صحیح داغه حسن به صحیح نو زما عزیزانو عرض می داو چې قرآن کریم کې الله پاک خاتمه داغه خسړی په دې کوي چې بل صفت د خسړی داده وبالاخره هم یوقنون چې په ورځ د آخرت د دوی یقین د دوی ایمان وي چې یو ورځ به داسې راځي چې زه به خدای ته پیش او د ټولې زندګۍ ریکارډ به زما مخې ته کېښودی شي د ټولې زندګۍ وی به دا ولوله اقرا کتاب زندګۍ ریکارډ به مې په لاس کې او خدای به راته وایي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اقرا کتابک دا خپل کتاب دی نو اخیری صفت د خسړی دا دی چې د آخرت په ورځ یقین وي او دا ایمان
अल्लाह फरमाई दा सिफतुन च पचा कीवी उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम दा सिफतुन च पकी ईमान बिल गैब वगैरह 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 उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून दगा कसान पे हिदायत दी द तरफ द परवरदिगार ना औमदा कसान फलाह मुंदुन की दी दा अल्लाह द पकड़ और द गिरफ्त दा नेकान दी और नेक देखी ब्या यौजलवा हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकी चाहता हूं युमिनून बिल गैब ईमान बिल गैब व युकीमून अस्सलात और मुंस व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून कमाल च खुदाई दी लवर करे द खुदाई पलार के खर्च करे वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक बल सिफत दाद है ईमान पागा किताब लरी च कम पैगंबर अता तना मुत्तकी वाई मुत्तकी माना तकवादार परहेजगार दा अल्लाह द मनहियात व नजान सातुन के देत मुत्तकी हुआ उस द मुत्तकी तारीफ सदे युमिनून बिमा बिल गैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक दा द मुत्तकी तारीफ चिकम बितफसील मास्तासु पमख के काफी वक्त के बयान करे नन दो खबरी दी स्तासु पमख के चिदा बिल्कुल दागा बयान खातिमा उशवा बिल्कुल दुम्र कद्र बयाद लरई छे ईमान वाई तस्दीक और यकीन था तस्दीक और यकीन पचशी अगा किताब चिकम किताब नाजिल दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे बस्ता तस्दीक और यकीन भी चिदा किताब चिकम नाजिल दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दा बरहक किताब उस दा संग किताब दे ओ संग रागले दे दा बयान न टोल मख के तिरशी नु दा बदी यकीन भी द्वेमा खबर अदा छे तस्दीक और यकीन बदी पर अगा किताबुनो बांधी भी चिकम देना मख के नाजिल शुभी चा तौरात इंजील जबूर सहाइफ वगैरह अम्मा यो तस्दीक और यकीन पर दे एतबार चिदा हम द खुदाई किताबु न दी यो तस्दीक और यकीन पर दे माना छे तखपल किताब प्रे दे पागी बांधे अमल कहे आगा किताबुना व अहकामात द कुरान करीम पर आतलो बांधे आगा मनसूख शिवी दी मनसूख दा माना च आगा उस काबिल अमल न दी पादी दुमरा बेमानी चिदा द खुदा कलाम और देना मख के नाजिल शुरू लेकिन अम्मा अमल नो अमल बोस्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान बन यो सड़ी मात हुए वे चीजी कपदी इंजील बांधी मुंगा अमल को नुस्सा नुकसान गोश माविदास चल दे चित्त द कुरान अमलू न टोल पूरा कनो कदे न शे जियाद शु बिया बज कोशिश हुकम जी इंजील के अंदर तस गुंजाइश पैदा दा कुरान दे बिल्कुल टोल मामूलो गर्जोलो दे अहकामात वगैरह वगैरह दे टोल बजा रहा चोस्ताना गोया नूर लक्ष्य पाते दे ची इंजीलम वर पसे अमल दा खबर है अजीजानु तासु मुआजना का वो कहते दी टोलो किताबुनो द कुरान करीम मुआजना कहते टोलो सहाइफो द कुरान करीम
الله ويمدغ خلق زمان آزاد دي. واخر دعوة